الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مجلس کی چې انسان ناستی او د مجلس اختتام کیږي او برخاست کیږي، دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا نقل، ځکه انسان نه د مجلس کې بعضې وخت زیاتې خبرې وشي یا بېهوده خبرې دې وشي یا دې د ګناه خبرې وشي، نو دې دپاره دعا ده چې دا دعا ووایي نو الله رب العزت حدیث کې راځي چې د دې انسان ګناه به معاف کړي. دا حدیث ابو داود کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره دی او ترمذی کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت سره دی. هغه دا دی چې څوک یو مجلس کې کینی او فکثر فيه لغته، په حدیث کې داسې راځي چې د بېهوده خبرې یا د دنیا خبرې یا نورې خبرې پکې زیاتې شي، او د دې مجلس په آخر کې دا دعا ووایي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دا دعا چې ووایي د دې مجلس کې دنه څه خطا خبره شوي یا د ګناه خبره شوي، الله رب العزت په د دې کلماتو په سبب باندې دته دا ګناه معاف کړي. دا د مجلس د برخاست کېدو دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د هر یو څیز طریقه، د مجلس طریقه، د مجلس آداب، د هغې دعاګانې دا ټول مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. پکار دا ده چې هر مسلمان دا زده کړي او د دې پابندي وکړي.